أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة بقره رکوع نمبر 10 آیات نمبر 84 85 او 86 ویلې کېږي درې آیاتونه. اوس دې ځای کې الله جل جلاله چې یو قصه ذکر کوي، یو واقعه، یو حکم ذکر کوي او دغه حکم سره نو هغه دا ذکر کوي لاوی مونږه بنی اسرائیلونه یو بل وعده مضبوط اخیستې وه. په هغه وعده کې د هغوی سره درې خبرې چې دی نو هغه شی ویلی او دا تقریبا چې دی نو هغه ټولو تفسیرونو په دې کې بیا دغه قصه واقع هم ذکر کړی، د هغې هغه ترتیب ذکر کړی، تفسیر سامیم ذکر کړی، صفت المصادر هم صفت التفاسیر هم ذکر کړی، تفسیر جلالین هم ذکر کړی، معرف هم ذکر کړی، خازن هم ذکر کړی، آسان ترجمه قرآن هم ذکر کړی دي، تفسیر چې نو هغه ابن کثیر هم ذکر کړی، د ټولو چې دی نو هغه ذکر کړی دی. البته صرف دومره قدر چې دی نو هغه دوه خبرې پکې دي چې تفسیر سامی کې چې نو دا خبره ذکر کړې ده چې دلته دا کمی اوس او خزرج دا دوه قبیلې چې دی نو په مدینه منوره کې وي، نو تفسیر سامی کې دا غوي چې هم الانصار دا قبیلې چې دی نو هغه د انصار وي، او ذخیرة الجنان چې دی نو هغې کې دا ذکر کړی چې دا قبیلې چې دی نو هغه او دغه نه وي بلکې دا قبیلې دا کې ذکر کړی فواید صفدریه کې، فواید صفدریه کې چې نو هغې ذکر کړی دي چې دا د مشرکانو چې نو دوه ډلې وي، او په هغې کې دا ذکر کړی دي چې مدینه منوره او د هغې په اطرافو کې عام تفاسیرو ذکر کړي، دوه قسمه قبیلې ذکر کړي، بنو قریظه او بنو نذیرو، او فواید صفدریه کې چې نو هغې کې ذکر کړي چې درې قبیلې ویل دي، بنو چې نو قریظه، بنو نذیر او بنو قینقاع. خو دا بنو قینقاع چې نو دا خاموش و ساکت و دوی چې نو هغه کې څه کار نه دی ساتلی. بهرحال نو دغه چې نو هغه لږ تحقیقي دغه ولو نو ځکه ما تاسو ته ووایي. اوس دلته چې نو الله رب العزت وایي مونږ بني اسرائیل نه درې وعدې اخیستې وي، هغه درې وعدې چې دی نو اول دلته ذکر کوي. یو وعده الله وایي مونږ د دا اخیستې وه چې لا تسفکون دماءکم، تاسو به د خپلې یو بل وینې چې دی نو دا به بیوئ. دویمه وعده چې دی نو هغې د دا اخیستې وه ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تاسو کې به طاقتور کمزوری چې دی نو د هغوی د کورونو نه وباسي. درېیمه وعده چې دی نو هغې د دا اخیستې وه که چېرته تاسو بني اسرائیلو کې تاسو کې یو سړی قید شي و ای یاتوکم اساره تفادوهم، نو تاسو به د هغه فدیه ادا کوئ او دی به ازادوئ. نو دوی بس دا وړاندنۍ دوه خبرې چې دی نو هغې پرېښودې وي او دا یوه درېیمه خبره چې دی نو د هغې راټینګ کړې وه. دوی به یو بل سره قتل و غارت هم کولو، دغه شانتې چې نو یو بل به طاقتور به لګېدو او کمزوری چې نو هغه باندې به حمله کول، هغه به د کور جایداد هر څه نه وباسلو هم د هغه غزې باندې به یې قبضه کوله او دا دواړه باندې به چې نو د دوی عمل نه او په دې درېیم یو که چېرته به دوی نه څوک قید شولو نو دوی به بیا چنده کوله او په هغې چندې په صورت پیسې به یې راجمع کړي، نو دی به بیا خلکو نه خلاصولو وي چې دا زموږ په تورات کې حکم دی چې اسرائیلي سړی بني اسرائیل دی به چې دی نو هغه د چا قیدي نه
د ده ازادول چې دا زمونږ د ټولو باندې لازم او واجب دی. نو ځکه الله رب العزت ورته بیا وفرمایلو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تاسو یو حکم منئ او دوه چې نو پرېږدئ. داسې چېرته کیدی شي د الله د یو حکم نه هم پرون موږ درس کې ویلو چې د الله د یو حکم نه هم انکار کول دا داسې دي لکه د ټول آسماني کتابونو نه انکار کول. بهرحال نو دې کې چې نو به مدینه منوره کې دوه قبیلې کمې پاتې کېدې. د یوې نوم چې دی نو هغه اوس او د دویمې نوم چې دی نو خزرج ولو. او د دې په اطرافو کې د یهودو چې کمې قبیلې پاتې کېدلې نو ما تاسو ته وی فواید صفدریه کې لیکلي چې دا درې وي: بنو نذیر، بنو قریظه، بنو قینقاع. خو چونکې د بنو قینقاع دا خاموش وله دی په دې کې چې نو سکار نه ساتلی نو ځکه عام طور تفاسیرو چې نو عمومي دغه دوه چې نو ذکر کړي بنو قریظه او بنو نذیرو. نو د اوس او د بنو قریظه دا دواړه چې نو د یو بل حلیفدار ولو. دوی به د یو بل چې نو هغه مدد او نصرت چې نو دا به یې کولو. او بنو نذیر او بنو خزرجو دا دواړه چې نو هغه د یو بل سونو حلیفدار ول. دوی د یو بل سره چې نو هغه عهد او معاهده کړې وه. اوس عهد او معاهده یې دا کړې وه که چېرته اوس ته وي چې تاسو باندې بنو خزرج چې نو هغه حمله وکړله نو کله چې تاسو باندې خزرج قبیله حمله وکړي نو موږ بس تاسو چې نو هغه مدد کوو. او دغه شانتي اوس چې نو بنو قریظه ته وي که چېرته په تاسو باندې چې نو بنو نذیر حمله وکړي نو موږ بس تاسو مدد او نصرت کوو. نو دا دواړه قبیلې دي چې دوی د یو بل سره چې نو هغه دغه کړو. هلته خزرج او بنو نذیر د یو بل سره دغه اتحاد چې نو هغه حلفداري کړې وه. نو دوی به اوس په دغه کې څه چل به یې کولو چې کله به د اوس او د خزرج چې دی نو هغه جنګ شولو نو دلته به بنو قریظه چې دی نو د اوس په تایید کې د هغوی په مرګستیا کې راپاڅېدل چې دی نو هغه به یې جنګ کوو. نو هلته به د بنو نذیر چې دی نو هغه به د خزرج د هغوی د تایید دپاره د هغوی د مرستې دپاره راپاڅېدل نو جنګېدل به. نو دوی به چې کله دغه شانتي جنګ کولو نو د دغې جنګ په صورت کې به دوی یو بل هم بیا مخامخ بنو قریظه او بنو نذیر چې دا د هغه وخت نه نو مسلمانان ولو د الله پیغمبر لا نو مبوسو نو اوس په دغه وخت کې دوی د یو بل بچنه نو هغه بیا مقابل شول. نو دوی به یو بل دغه نورو قبیلو د پاره به خپل جنو کسان هم قتلول دغه شانتي د هغوی به قیدیان کول به هم د هغوی بچنه نو د علاقې نه جلا وطن کول هم. نو دوی به د دغه په زمره کې چې نو یو بل سره دا چل وکړلو. نو چې کله به داسې وشول او جنګ جګړه د هر څه بیا چې نو ختمه شوله نو مثال په طور کې بنو قریظه چې نو اوس والا به وبیلله او خزرج به وګټله. نو چې څنګه به د اوس کسان چې نو هغه قید شوي ولو نو د اوس په تابعدارۍ کې د هغوی چې نو په مرګستیا کې به هلته د بنو قریظه کسان چې نو هغه به هم قید شوي ولو. یا که خزرج والا به نو هغه جنګ وبیللو نو څنګه به چې د قبیله خزرج چې نو کسان هغه به گرفتار شول قیدیان به شول نو داسې به نو هلته د بنو نذیر ورسره هم قیدیان شولو. نو دوی به بیا دلته پیسې راجمع کړلې وی اوس راځئ چې نو دغه کسان رها کو. ځکه موږ ته په تورات کې دا حکم شو چې کله ستاسو بن اسرائیل چې نو هغه څوک قید شي نو تاسو به ټول مشترکه چې نو هغه به بیا چې نو فدیه به ادا کوئ چنده به وله کوئ او دی به تاسو د دغه قید او بند نه چې نو خلاصوئ. نو دوی ته به که چا ووي چې دا تاسو څنګه چل کوئ تاسو خو لاول خو پرون خو سره جنګېدلی تاسو چې نو د خپل ملګري په خپله د خپل مسلمانان خپل بن اسرائیل تاسو قتلول تاسو د هغوی اینې بیولې تاسو د هغوی کورونه خرابول تاسو به د هغوی د کورونو باندې چې نو حمله وکړه د هغوی مال متاع به اخیستلو او نن پیسې را جمع کړې وای چې هلته چې نو اسرائیلي چې نو هغه قید دی د هغه ازادو. نو زه به راشه چې تورات د توخیم تورات کې د خدای حکم دی مونږ د خدای حکم چې نو هغه پوره کوو. نو که چا به ورته بیا داسې وي چې صحیح دا خو د خدای حکم دی نو د تورات کې خو سره دا خبره هم لیکلې ده چې تاسو به د یو بل وینې نه بیوئ یو بل به قتل و غارت نه کوئ نو تاسو بیا دا یو بل ولې قتلوئ. تورات کې خو سره دا حکم تاسو ته کړی دی دا واده هم ستاسو نه الله اخیستې وه چې طاقتور به کمزوری چې دی نو د خپلې علاقې نه د هغه د ځای نه وباسي د هغه به جلا وطن کوي نه. نو دوی به یې څه وکړو یار هلته د هغو سره چې دی نو هغه معاهده نه ده کړې
حلفداري ورسره نه شي نو بیا به راته خلک وایي چې وګوره دا چې دی نو هغه دومره بې غیرته دي. نو بیا مې د دنیا عزت د دنیا آر چې دی نو هغه به یې مخې ته کړو، د الله حکم چې دی نو هغه به یې شاته کړلو. نو ځکه الله ورته ووایي چې دا کفر دی. یو حکم چې دی نو هغه منم او بل د خلکو د پیغور د وجې یا د خلکو د وجې چې دی نو د الله نافرماني کول دا د کم ایمان تقاضا ده. دا چې دی نو ایمان نه دی. او دا چې دی نو د فساد د ماده په پردي ځای باندې قبضه کول، د بل حق چې دی نو هغه نیول. دکه تاسو ګورئ دا د بني اسرائیلو د هغې وخت نه واخله او تر اوسه پورې کیدای شي تر قیامته پورې دا د دوی عادت دي. دغه پښتو متل دی وایي خوی په تخته وځي. نو د دوی کې د فساد د بیګاړ دا چې دی نو ماده پرته ده. پردی شیز باندې چې دی نو قصه کول او قبضات چول دا د دوی چې دی نو په ماده کې پراته ده. لکه نن سبا دور کې هم تاسو ګورئ فلسطین هم دوی چې دی نو دغه شان نه دی قبضه کړی. د کم ځای نه پې دوی راغلی دي. فلسطین په ځمکه باندې چې دی نو هغه مسلط شوي دي. د هغوی ځمکې یې اخیستې، د هغوی که دی نو باغات یې اخیستې، د هغوی مارکیټونه یې اخیستي دي، په هغوی باندې ظلم کوي او په خپله په هغې باندې چې دی نو هغه څه دي قابض شوي دي. او بیا دنیا ته وایي هم چې مونږ چې دی نو هغه ومنئ، مونږ چې دی نو تسلیم کوي. مونږ که تاسو نه تسلیم وایي داسې به وکړو دا به وکړو. نو دا د دوی په ماده کې دا خبره موجود ده، حالانکې دا د دوی په حق کې چې دی نو حرام وه. خو دوی اوس هماغه کوي. لکه څنګه چې زمونږ په حق کې د یو مسلمان چې دی نو هغه بل مسلمان له قتلول دا ناجیز او حرام دي. که چا حلال وګڼلو کافر شو. د یو مسلمان د بل مسلمان عزت او ابرو خیال ساتل دا په ده باندې داسې فرض دی لکه څنګه چې دی خپل خیال ساتي. او د بل مسلمان چې دی نو ابرو عزت مال لوټ کول دا ناجیز او حرام دي. مسلم شریف کې نن موږ کتاب الایمان کې ویل الله پیغمبر ته صحابي چې دی نو هغه ته وفرمایل ای د الله رسوله حدیث مفهوم دا دی که چېرته اوس یو سړی راشي او دې زما مال چې دی نو اخلي، نبی علیه الصلاة والسلام ورته ټول خپل مال مور کا. د الله رسوله که چېرته دې زما سره قتال شروع کی، جنگ شروع کی، نبی علیه الصلاة والسلام به جو تو سره هم قتل کا، تو سره هم جنگ کا. نو د الله رسوله که چېرته زه چې دی نو هغه دی ولګي او ما قتل کی، نبی علیه الصلاة والسلام ورته که تو یې قتل کی جو تو به شهید شي. نو که زه ولګم او هغه مړ کم هغه قتل کم، د الله پیغمبر وی هغه که تا قتل کو جو هغه جهنم ته ځي. نو دوره پورې د مسلمان عزت د مسلمان ابرو څنګه چې مخکې و دقه شانتي وس هم موږ ته دغه حکم نه نګوره د هغې چې دی نو هغه د مسلمان د وینې دویم د چرګ د وینې چې دی نو هغه خیال ساتلی کېږي خو د مسلمان د وینې نه. تاسو په دې ګاډو باندې اکثر به دې کتلې هم یې که خیال یې کړی که چرګ وله تیتر وله چې دی نو هغه مخې له رالو هغې ته دومره سخت بریک کالي چې د هغې سړی انتها خلک به چې ګوره سې چل وشو ځکه په هغې باندې بیا خلک پیسې غواړي بېزې ته چې دی نو هغه دومره سخت بریک کالي. خو که کسان انساني بني آدمي د مخې سره چې دی نو هغې تنبولی او د هغې غټ لوی فساد چې دی نو هغه دا دی هر سړی مړه د ستا سره ذاتیات ول بیا به کې هر سړی چې دی نو هغه روغې له ورخوشي هر سړی پکې چې نو هغوی زه به معافي کا نو چې هغه دنیا هغې زر معاف کړي دا ټول ورته زر داسې ووایي او هلتې په ده باندې چې د شریعت د طرفه کومه کفاره او کومې قصې راځي نو هغه خو هغه کوي نه. نو د سره په دې چل رو آهسته آهسته چې دی نو د انسان هغه اهمیت ختم شوی دی. الله رب العزت وایي دا نه دی، دا ناجایز دی. دغه مسلم شریف کې چې نو هغه د الله پیغمبر دا وایي کم سړی چې دی نو هغه پردی حق په ناحقه سره چې دی نو هغه پردی حق واخیستلو نو د الله پیغمبر فرمایي چې دا به د دې لپاره د جهنم د دخول چې دی نو هغه سبب وي. بیا الله پیغمبر وایي اگر که هغه د کیکر د ونې چې دی نو هغه غنه ولی نه وي، د کیکر د ونې که غنه ونی نه او د چې نو دا د چا نه بغیر په پردي په چې نو په ناحقه طریقې سره دا واخیستله نو د دې سړی چې دی نو هغه ټکانه بیا جهنم دی. الحفظ والامان. نو ځکه الله وایي مونږ دا درې وعدې چې دی نو د هغوی نه اخیستې وي. دوی اوس دغه درې واړه وعدې چې دی نو هغوی ماتې کړلې، دوی ماتې کړلې او په هغه یوه به یې ادا کوله. نو الله وایي داسې چې دی نو هغه په دې طریقې سره ایمان دا قابل قبول چې دی نو هغه نه دی. نو ځکه الله وایي تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، تاسو به د هغوی خلاف راوتلی، د هغوی به یې مدد کولو بالاسم په ګناه سره والعدوان او په ظلم سره. اسم هم ګناه ته ویلی کېږي، عدوان هم چې دی نو هغه ګناه ته ویلی کېږي، خو اوس دې کې لکټې فرق دی.
فرق چې نو هغه دا دی چې کم د الله د حقوق سره تعلق ساتي، حقوق الله کی کم نافرمانی هغه ته اسم ویل کېږي په سره، او کم چې حقوق العباد کی کم کوتای وشي هغه ته عدوان ظلم ویل کېږي. نو ځکه الله وی تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، نو دی گناه هم وکړلو او ظلم هم وکړلو. ګناه دا وکړو الله ورته قتل به نه کوي، دی د الله خبره ونه منله، دوی چې نو قتل غارت وکړلو. عدوان ظلم چې نو هغه دا وکړو. الله وی دا د مسلمان حق دی، دا د کور دی، دا د ځمکه ده، دا د ځای دی، د دې نه به نه وباسي. دوی هغه وکړل. نو الله جل جلاله زکوي تظاهرون بالاسم والعدوان. نو د جدي څه کله کوي نو دا الله وی دا خو ایاتکم وصارت فادوهم، او چې بیا کله قیدی برالو نو دوی به داغه فدیه ورکوله. وهو محرم علیه، په دوی باندې چې دینو علیکم اخراجهم، په تاسو خلاول د دینه مخکې د دې تاسو کې تاسو باندې د دې دا وباسل جایز ولو، نو داغه ناجایز ولو. نو ځکه الله وی چې په دوی باندې حرام ول د خپل ورور مسلمان چې نو وباسل. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، تاسو چې نو په بعض کتاب باندې عمل کوي، بعض حکمونه منئ چې کوم ستاسو د خواهش مطابق وي، او کم چې ستا د خواهش مطابق نه نو هغه نه منئ. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. الله رب العزت فرمایي چې کم کس د قشانت چې نو هغه وکړلو نو د دې سړي جزا چې نو هغه سزا او بدله هغه دا چې دنیا کې به د لپاره رسوایی، او یوم القیامه یردون الى اشد العذاب، په ورځ د قیامت به بدترین عذاب ته چې نو اچول شي الافیز الامان. اوس په دنیا کې چې نو رسوایی سو شوله د حضور علیه الصلاۃ والسلام په دور کې بنو قریظه چې نو په هغوی باندې حمله بیا وشوله، د هغوی غدر وکړنو. د غدر نه وروسته د الله پیغمبر چې نو هغه بیا د هغوی سره جهاد وکړنو. جهاد په صورت کې چې نو د هغوی یوه حصه گرفتاره شو، غلامان جوړ شول، یوه حصه چې نو هغه مقتولین شول، قتل کړل شول، او یوې حصې باندې چې نو هغه جزیه مقرره شوله. نو دنیا کې ولدا ذلت الله پاک ورکړو، او د آخرت سزا چې نو هغه سیوا ده. دا شانتي باز وي چې د دې لپاره یو دا شول چې بنو قریظه دا غوی چې نو اواله شولو، او بنو نذیر دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې چې نو هغه اول جلا وطن شول خیبر. بیا دا غینه ورسته د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې دا کې نو بیا شام پورې چې نو جلا وطن شول، دغه علاقې نه بالکل وباسل. او دا د الله د پیغمبر اخرنه وصیتونه کې هم یو داو چې اخرج اليهود من جزيره العرب، يهود چې نو هغه تاسو د جزيره العرب نه چې نو بالکل بهر کې بهر چې نو هغه وباسي، هغه الله رب العزت وباسن. نو الله وی دغه سزا چې نو هغه تاسو ته میلاو شوله. وما الله بغافل عما تعملون. الله وی دا ولی اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، دا د دې وجنه چې د خلکو نو د آخرت په بدله کې دنیا واغستله، دنیا ځون چې نو هغه ترجیح ورکړه، او د آخرت ځون چې هغه نه ختمېدونکی ځونو هغه پرې خودلو په دې وجه. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الله وی دینه به عذاب کم نه کړی شي او نه به د دې مدد وکړی شي. یعنی مقصد دا چې دا کارونه باعث کفر دي، نو چې کله باعث کفر دي دوی به همیشه چې نو په عذاب کې. ولی مخکې مونږ ویلو د مسلمان چې نو هغه جهنم تتلل الفیز والامان، که مسلمان جهنم ته لاړ هم شي د جهنم تتلل به دا په طور د تطهیر د پاکی، چې کله د ګناهونو نه پاک شي نو دی به بیا د جهنم نه چې نو راوځي، دی به بیا چې نو جنت ته ځي. او د کافر چې نو جهنم تتلل دا په طور د سزا دی، او آلتی چې کله سزا په طور باندې نو دی به پاکیږي نه، او چې کله دی پاکیږي نه نو دی به تر تل چې نو هغه په جهنم کې پروت دی. او بیا به جهنم کې نو بعض وخت کې دنیا کې خدا قانون او مشاهده ده چې کله خلکو چې نو سزا ډېره شي نو په د باندې چې نو عمر قید سیوا شي، نو چې قید سیوا کېږي نو د دوی په سزا کې د په وهلو کې چې نو هغه تخفیف او نرمي چې نو راځي. الله رب العزت وی جهنم د آخرت چې نو قیدخانه داغه ترتیب بالکل د دې الټ او عکس دی. آل دي چې د چا سزا څومره کمی نو دومره بچنه نو هغه ته چا قید څومره کمی دومره به سزا هم حل کوي.
او د چا چې څومره صحیح قید سیوا وي همیشه د پاره لکه کافر شولو منافق شولو جهنم کې نو د به سزا هم سخت دی د په سزا به د یو ټیم نه بل ته تیزی کې به حکمې چې نه پاغه کې به ناراضي ځکه الله وی فلا يخفف عنهم دین به کم نشي عذاب ولا هم ينصرون او نه به د دې مدد وکړي شي ان دې سه بسو کې هم نه چې د مدد وکړي دنیا کې خو کڅوک جیل تلاړ شي مصیبت او تکلیف کې شي نو خپلوان راشي رشتہ داران راشي څوک د پیسو په زور څوک د اثر سوخ په زور مختلف طریقو سره چې نو هغه مدد وکړي دا رهایی چې نو هغه وکړي دا ته سہولت چې نو هغه ورسي الله وی په آخرت کې چې دغه فیصله شو نو بیا به داغه په باره کې څوک غږ قدرې هم نشي کولی الله مونږ د آخرت د رسوایي او د آخرت د نقصان نه وساتي وَإِذْ أَخَذْنَا او یاد کئ هغه وخت کله چې واغستل مونږه میثاقکم کلک وعده ستاسو نه لا تسفکون چې موتو یو تاسو دماءکم ویني د یو بل د یعنی خپل د یو بل ولا تخرجون او مو باسی انفسکم خپل ځانونه من دیارکم د کورونو خپلونه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړلو وانتم تشهدون او تاسو گواهی یعنی حضور علیه السلام په زمانه کې چې کوم بنی اسرائیل الله تاسو په دې گواهی چې نستاسو پلار نکه دا خبره منلی و او نه تاسو منئ وسم تاسو د اوس او خزرج او د هغوی هغه ته حلفداري او دا قصې کوئ ثم انتم هؤلاء بیا تاسو ای خلکو تقتلون انفسکم او تاسو چې نو وجنې قتل کوئ خپل ځانونه وتخرجون او اوباسئ تاسو فریقا یو ډله منکم د خپل خلکو د خپل قوم نه من دیارهم د هغوی د کورونو نه تظاهرون علیهم مدد کوئ تاسو د هغوی خلاف بالاسم په گناه سره والعدوان او په ظلم سره و ان یاتوکم کچری راشي تاسو ته اساره قیدیان تفادوهم نو فدیه ورکوي تاسو داغوی وهو محرم او حال دا چې هغه حرام دی علیکم پتاسو باندې اخراجهم او باسل داغوی افتؤمنون ببعض الكتاب نو آیتاسو منی حکم منی ایمان لري په بعض کتاب باندې په بعض حکم باندې وتکفرون او انکار کوي تاسو ببعض د بعض فما جزاء پس سزا د بدلنه من دا هغه چا یفعل ذلک چې کوي داسې منکم لتاسونه الا خزن سوا د رسوایین فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې و یوم القیامت او په ورځ د قیامت یردون وابچولی شي الی اشد العذاب سخت عذاب ته وما الله او نه دی الله پاک بغافل بے خبره اما د هغه څه نه تعملون چې تاسو کوئ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا دا هغه خلک دی چې واخیستلو ژوند د دنیا بل آخرت په بدله د آخرت کې فلا یخفف پس پک بنکړی شي کم بنکړی شي انهم العذاب لدین عذاب ولا هم ینصرون او نه به د دوی مدد وکړلی شي